الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود صدق الله العظيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد قال الله تعالى في محكم كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. ومن مخي آياتك الله تعالى سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام داوي شان أو عظمت ذكر کو. وس الله تعالى قدي آياتك بيت الله شريف داوي عظمت أو داوي شان ذکر کړي. خدای مخکې دا د جندل پکار دي چې ابراهيم عليه السلام دا کعبه شریفه څنګه جوړه کړه، دا دعا یې کله وکړه او ابراهیم علیه السلام او اسماعیل علیه السلام ته الله تعالی وفرمایل چې د کور د بیت الله شریف صفایي کوي. نو اصل کې څه و چې ابراهیم علیه السلام او اسماعیل علیه السلام او سیدنا هاجره دی په شام کې اوسېدل. یو ځل حضرت جبرائیل علیه السلام راغی او دوی ته وویل چې تاسو د الله تعالی په حکم باندې سفر وکړئ او لاړ شئ د خپله دا خبرې دی. خو د دې نه مخکې ابراهیم علیه السلام په عراق کې و. الله تعالی ورته حکم وکړو چې شام ته لاړ شه. د شام ورته الله تعالی حکم وکړو چې اوس یو نامعلوم ځای ته لاړ شه زما په حکم باندې. جبرائیل علیه السلام به ورسره و. نو علماو لیکلي وي چې کله به داسې شین ځای راغلی یو بوټو والا ځای به راغلی، ابراهیم علیه السلام به حضرت جبرائیل علیه السلام ته وایي چې لکه دې ځای کې زه پاتې شم. ځکه د انسان طبیعت دا دی چې داسې آرام والا ځای کې په اطمینان کې پاتې شي. جبرائیل علیه السلام به ورته چې زه مخکې ځه. تر دې پورې چې یو ریګستان ته یو صحرا ته ورسېدل، نو جبرائیل علیه السلام ورته چې په دې ځای کې به تاسو پاتې کېږئ. نو بیبي هاجره او اسماعیل علیه السلام او ابراهیم علیه السلام د عربو ریګستان ته ورسېدل. د شام نه، شام ډېر زرخیز ملک دی، خو د هغه ځای نه د ریګستان ته راغلل چې نه اوبه شته، نه علاقه شته، نه آبادي شته. الله تعالی وایي په دې ځای کې به تاسو پاتې کېږئ. نو چې لږ وخت یې تېر کړو، نو الله تعالی ابراهیم علیه السلام ته ووایي په واسطه د جبرائیل علیه السلام چې ته دې ځه او دوی په دې ځای کې پرېږده. نو بابا ابراهیم علیه السلام سیدنا اسماعیل علیه السلام او بیبي هاجره په دغه ځای کې پرېښود او روان شول. نو چې کله روانېدل، نو د هاجرې بل ورته وویل چې ته موږ چا ته پرېږدې؟ دا خو صحرا ده او ځناور به راشي، بل څه به ابراهیم علیه السلام ورسره خبرې نه کولې. نو هغه پوه شو یا د الله له طرفه راته حکم دی. نو بابا ابراهیم ورته او دا د الله له طرفه حکم دی، بس په الله به زموږ حفاظت کوي، بیا ته ځې نو وځه. ابراهیم علیه السلام ترې روان شو. د بیبي هاجرې سره لږې غونته کې کجورې وي او ډېرې اوبه ورسره وي. نو کجورې هم دې په خپله باندې خوړې، ځکه ماشوم له پۍ ورکول او هغه له کجوره ورکول. ځکه ماشومان له چې کجوره انسان په سر کې لږه له ورکوي. دې وجې سنت طریقه دا ده چې کله ماشوم وشي، نو سنت دا ده چې تحنیک به ورکړي. تحنیک دې ته ویل کېږي چې انسان یو مشر عالم له یو داسې انسان له ویسي د ماشوم او کجوره ورسره ویسي، هغې ته دا پوستکی لري چې یو د مغز لږ په خپل ژبه کې په خوله کې وچوي او بیا دې ماشوم له ورکړي.
او خپل لاندې ولندګي ولکېدي ته تحنیک ویل کېږي. نبی علیه الصلاة والسلام ته به صحابه کرام خپل ماشومان راوړل. دا یو سنت طریقه ده، تاسو به زده کړئ چې کله یو داسې مشر انسان راوړئ نو هغه له به دا کجورې ورکولې تر دې پورې چې ختمې شوې. نو بیبي هاجره د اوبو په تلاش کې راووته، یو طرف ته بل طرف ته منډې وهلې، یو طرف ته دا صفا غونډۍ وه او بل طرف ته دا مروه وه، او د اسماعیل علیه السلام په دې منځ کې و. نو کله به هغه د صفا ته خطا، کله به د مروه ته چې به چېرته څوک یې اواز ورته وکړم، نو په دې کې اووه چکرې پوره شوې. د صفا نه مروه ته یو چکر، بیا د مروه نه صفا ته بل چکر، دا اووه چکرې پوره شوې. د دې وجې نه الله تعالی ته دا عمل دومره خوښ راغی چې الله تعالی په دې امت باندې دا واجب وګرځول چې تاسو د صفا او د مروه په منځ کې سعی کوئ. نو چې کله انسان طواف وکړي نو د هغې نه بعد یو عام طواف دی، یو د عمرې طواف دی. نو عام طواف چې انسان وکړي نو وروسته د بیا سعی نشته د صفا او د مروه، خو بس هغه به طواف وکړي نو بس دغه ثواب ورته میلاو شي. او یو د عمرې طواف دی چې انسان نیت وکړي زه عمره وکړم، نو چې کله اووه چکرې ولګوي نو بیا به د هغې نه بعد صفا او مروه ته لاړ شي، نو هلته کې به دا اووه چکرې ولګوي. خو نو دغسې یو خبره پکې راغله چې کله تاسو الله تعالی دې تاسو ټول بوځي او موږ دې الله تعالی بار بار بوځي، نو ځکه دې وایي الله تعالی مخافة للناس دې کې خبره کوي. خو د عمرې او د حج احکامات زده کول لپاره اجازه ډېر خلک هلته کې موږ ولیدل روایت د اسم نه خبره هسې داسې ده همدغه یو خبره ده، خو یو سړی ښه تللی عمرې ده نو هغه چا نه څه زده کړي نو هغه وایي چې بس خلک تاویږي ته هم ورسره تاویږي، چا ورته داسې وایي چې خلک تاویږي ته هم ورسره نه خو خالي کېږي نه. نو چې دی ورغلی او دا خلک روان د تاویېدو دی ورسره تاویېدو ماسخوتن شو. نو بس اخره کې د حکیم شریف هغه دیوال ته وختو، ویې خو دی جاهله قوم او بس کوئ که نه بس کوئ، نو زما خو تبعي وکړه. نو بیا ورته چا وایي چې ته کم وخت لېږې، ورته صاحب نه لېږي یا کوم دا خلک بس کېږي نه، یا د وکیل کې راته چا وایي چې تاویږي ورسره. نو مطلب دا دی چې ګوره ځان په احکاماتو باندې پوهه کوئ، خصوصا د حج او د عمرې احکامات دا لازم دی چې انسان زده کړي، که بیا لاړ شي بیا به خوند وکړي، بیا به مزه کوي. نو ابراهیم علیه السلام بیبي هاجرې دا منډې ووهلې، الله تعالی دا په موږ باندې واجب وګرځول. بهرحال بخاري شریف کې روایت دی چې ابراهیم علیه السلام یو دوه ځله ملاقات ته راغلی، نو په دیم ځل باندې چې کله یو ځل خو هغه بیا راغی چې کله ورته ووایي چې دا بیبي ته دې ووایه دا چوکاټ بدل کړه، مطلب دا بیبي پرېږده دا بل واخله. خو بیا چې راغی ابراهیم علیه السلام نو اسماعیل علیه السلام د یو ونې لاندې ناست و، دا غشی چې دی نو دا یې تراشو ناست و. نو چې کله بابا ابراهیم یې ولیدو نو هغه ورپاڅېد د ادب د وجې نه غاړه یې ورسره میلاو کړه، ښکل یې کړو. نو بیا ورته د ابراهیم علیه السلام وایي چې الله تعالی مونږ ته یو بل ذمهواري وعده کړې ده. وایي څه ذمهواري ده؟ نو مونږ ته الله تعالی وویل چې تاسو به بیت الله شریف جوړوئ. د هغې وجه دا وه چې دا بیت الله شریف چې دی نو دا اول په دې مخ په ځمکه باندې دې فرشتو آباد کړی و. ځکه به تاسو ویلو چې د کعبې شریف بالکل په سیند باندې په اسمان کې هلته کې یو ځای دی، هغې ته بیت المعمور وایي. نو د فرشتو چې کله طواف کوو نو چې آدم علیه السلام الله تعالی ځمکې ته راکوزوو، د هغې نه مخکې ورته د فرشتو وي وایي که په دې ځمکه کې داسې یو ځای جوړ شي نو ښه وایي. نو الله تعالی فرشتو ته وایي چې لاړ شئ او په دې ځمکه کې یو ځای جوړ کړئ. نو فرشتو جوړ کړو، بیا وخت سره سره په دې باندې حالات راغله. نو آدم علیه السلام چې کله راغی نو آدم علیه السلام په دې کې کار وکړو، د کعبه شریفه چې دی نو واپس هغه تازه کړه. بیا د نوح علیه السلام په زمانه کې چې کله طوفان نوح راغی او په ټوله دنیا باندې اوبه راغلې، دا کعبه شریفه چې وه د دې دنیا دا بنیادونه پکې مکمل ورک شوه. نو بیا د ابراهیم علیه السلام په دور کې الله تعالی ورته حکم وکړو چې تر اوسه دا کعبه شریفه جوړوئ. نو دوی یو کاڼی راوړو، په هغې باندې به ابراهیم علیه السلام ولاړ و، دی په واضح وه، او اسماعیل علیه السلام به لکانې ورکول. ابراهیم علیه السلام به داسې ښودل او دا کعبه شریفه یې جوړوله. دا کعبه شریفه ابراهیم علیه السلام چې جوړه کړې ده، دا اصل کې 15 ګوټې ده، لکه دا څلور ګوټې نه ده، اوس خو څلور ګوټې ده، دا 15 ګوټې ده. دا داسې په کراس باندې ده او په دې کې 2 دروازې وي، او دا بالکل د ځمکې سره لاندې لګېدلې وي، د لاندې نه به خلک ورننه کېدل، یو طرف ته دروازه او بل طرف ته دروازه. بیا د وخت تېرېدو تر دې پورې چې نبي علیه السلام یو ځل ویلي وو چې زما زړه غواړي چې دا کعبه شریفه هغه شان جوړه کړم لکه څنګه چې بابا ابراهیم جوړه کړې وه. خو عایشه صدیقه ته ویې ویل ستا دا قوم نوی اسلام یې راوړی دی، بس نه چې ګډوډ شي نو په ځای باندې یې پرېښود.
د دې وجه نه عبدالله بن زبیر رضی الله عنه چې کله راغی نو عبدالله بن زبیر وی چې د نبی اسلام د ارمان زه پوره کوم نو هغه د کعبه شریفه بیا پنځه ګوټې جوړه کړه د حاتم شریف پکې داخل کو او دوه دروازې ول وکړې یو سره ته شوی هغه حجاج بن یوسف حجاج بن یوسف وی چې بیا خو بدل نوم کیږي خلک مو چې دا د جوړ کړی توپونه ودونه د کعبه شریف بیا ورانه او واپس سره ګوټې جوړ کړو یو دروازه په استاد نه او د حاتم شریف ته بهر خدای الله تعالی په هر کار کې حکمت دا دی چې کعبه شریف ته خو نه پریدي خاص خلک پته دي نو خاص هغه خلک چې د دنیا د ټول نه ورکړم کوي چې هغه دنه پریدي امونه غوډه نه پریدي نو لہذا موږ دنه نه شوتلې نو زموږ لپاره الله تعالی دا پیک اجرا کوي چې په حاتم شریف کې موږ کوو دا حاتم شریف د کعبه حصہ ده چې په حاتم شریف کې موږ وکړو لکه په کعبه کې دنه موږ کوو دا زموږ لپاره او په دې کې حکمت سره دا حاتم شریف کې خامخا موږ کوو دا حاتم شریف او دا کعبه شریف دا اصل کې جنتی ځمکه ده دا د جنت نه الله تعالی راوړي نو چې په دې کې چې موږ کو جنت ته یو ځل داخل شو نو بیا د انسان جهنم ته نږدې دي کې کمال دا دی نو مکان دا چې کوم انسان حج عمره ته لاړ شي نو خامخا په حاتم شریف کې موږ کوي دا د مخام نه بعد نارینو د مسوتن نه بعد نارینو ټیمی او مخام نه بعد زنانو ټیمی هغه حاتم شریف ته خطرونه جوړي او نه نوازي وته نو بهرحال دا آدم علیہ السلام د دور نه بعد یا نوح علیہ السلام بیا آباد کړ یا ابراهیم علیہ السلام چې نو آباد کړ دا اوازه چې کوم و د دې مقام ابراهیم وو دا اصل کې ابراهیم علیہ السلام په ولاړ د ابراهیم علیہ السلام د خپل نخ په ځکان باندې جوړ شوی او وسم په دې کې د ابراهیم علیہ السلام د خپل نخ موجود دی مقام ابراهیم چې او اوس په جمله کې راغلی کړی نو دا اصل کې عام طور باندې بدا او د دې کعبه شریف سره بالکل جوړ پکوته دا کله کعبه شریف په دا وسله کانه پروت دا مقام ابراهیم بیا د عمر رضی الله عنه په دور کې سیلاب راغی نو سیلاب دومره تیز راغی چې دا کانه یو کندې دی راوځي نو عمر رضی الله عنه بیا واپس په دغه ځای کې نه بیا وخت له دوه یو بادشاہ یا دوی چې داخله په لاس راکړي هغه په دغه شیشه کې باندې نو ګوره دا الله تعالی د وحدانیت یو نه خدا ده دا الله تعالی د وحدانیت یو نه خدا ده چې مقام ابراهیم وسم موجود دی پر مجید کې الله تعالی مقام ابراهیم او الله تعالی د قدرت نه خدا ده چې پکاني کې د بابا ابراهیم تغمونه جوړ شي او وسم شته نو الله تعالی د ذات ته چې پکاني کې د ابراهیم علیه السلام تغمونه هغه جوړ دي نو مقام ابراهیم په دغه ځای کې شو نو ذکر الله تعالی د فرمایي چې ګوره واذ جعلنا البيت مثابه للناس هر کله چې موږ وګرځو د بیت الله شریف مثابه للناس ولما چې مثابه څه ویل کیږي مثابه دې ویل کیږي چې خلک پرې راغونډيږي نو مثابه للناس د خلکو د راجم کېدو ځای دیم علماء مثابه دې ویل کیږي چې هغه کې د انسان ځړ نه مړیږي نو ګور د دې علماء کرام وایي چې کوم انسان حج او عمره وکړي او دغه په وخت کې بار راځي چې زه بار ولاړم نو دا د حج او عمره د قبولیت نه خبره ځکه الله تعالی مثابه للناس لا خلقو د زړه نه مړیږي زه د زړه نه مړیږي او تاسو باندې بازار اول کې انسان کله لاړ شي د جنې کله نو هم انسان ډېر په شوق کې او چې دا یو ځل لاړ شي کنه بیا به چې بار ولاړم ډېر زیات په مخه د زړه کې نو دا د دې نه خبره چې انسان حج کړی دی او عمره کړی دی دا الله په دربار کې قبول ده نو مثابه دې ویل کېږي چې د انسان په ځړ نه مړیږي مثابه للناس وامن او د امن ځای دی د امن ځای څنګه دی د امن ځای دومره دی چې ټول حدود د حرم چې کوم دي نو باقي کې ګوره ځناور نشي وتلی باقي کې تقدیر کوي چې بوټي نشي پرې کولی باقي کې چې په سړي باندې ګزار نشي کولی د امن ځای دی او ډېر علماء کرام وایي د امن نه مطلب دا دی چې امن دا دی چې من عذاب الله د الله تعالی د عذاب نه دی بچ کړي دا امن د جهنم نه دی بچ کړي دومره د امن ځای دی وایي ځکه چې حدیث شریف کې راغلی چې انسان حج وکړو یا عمره وکړه نو دې الله تعالی د ګناهونو نه داسې پاکوي لکه دې چې په دغه ورځ باندې د خپل والدین هغه ځای کېدلی نو د ګناهونو نه انسان له امان ورکړي دغه شانته کې حدود د حرم چې بدن نه احکامات نه جاری کیږي یو قاضي د سینې شي کولای چې په حدود د حرم کې د چا نه لاس پرې کړي د سینې شي کولای دغه شانته کې جنگ او جګړې پکې نشي کولای اوس علماء دا وایي چې سړي د حرم شریف نه بهر غلا او خلاصو کې وجو او بیا حرم شریف ورته نشو نو کې وجل جایز دي کنه
امام شافعي رحمه الله کوئی چې وجه جائز دي دنه وجه امام ابو حنیفه رحمه الله وینا وایته به تن کې تر دې پورې چې راوځي نو بهر به بیا وږي ودنه په حدود د حرم کې باقینا نو امن دا امن زیاده واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى او ونی سیتاسو مقام ابراهيم زید مانزا نو بدی کې انسان چې کړه طواف کوي د عمره نو بیا د مقام ابراهيم په برکاته موږ کول دا واجب دي نو علماء چې دا ځکه سنت دي په دې اندازه باندې چې مثلا دا مقام ابراهيم دی او دا چې د کعبه شریف ده نو ته په دې ځای کې موږ کې چې دا مقام ابراهيم ستا او د کعبه په منځ کې راشي نو په دې کې سنت او دا برکاته کول د سنت دي خو کله چې زه نو مثلا خلک دې تعالی راشو نو بیا کړه په دې ځای کې وکړه په دې کې وکړه په صفه مروه کې وکړه چې په کوم ځای کې لیکو په دې ما نو تدې په لمو لیکلي چې انسان احرام کوي او روس کې وکړه نو خیر دی او وکړه چې انسان بس په دې ځای کې ګران نه په دې ځای کې وکړه نو چې کوم ځای کې وکړه واتخذ من مقام ابراهيم مصلى زید منزل ونیسي او اصل کې دا الله تعالی اوله نو وی عمر رضی الله عنه یوزل رسول کې چې الله تعالی چې ته کوم حکم وکړي او دې چې تاسو دې ته کې دوه کړه موږ کوم ډېر بخوي ولا تعالی واتخذ من مقام ابراهيم مصلى عمر دا خبر صحیح ده بس په دغه ځای کې دوه کړه موږ کوو لدی چې عمر رضی الله عنه دا ول زبونه په قرآن مجید کې دي چې عمر رضی الله عنه دې ته پس مکه خبر کړی ده والله تعالی دا عرش وحی را لګی ده چې عمر چې سوال نه کړی او ان شاء الله چې په دې کې بیا ذکر کوو چې ول زبونه په قرآن مجید وعهدنا الى ابراهيم واسماعيل ومن وعدا غسل ود ابراهيم عليه السلام او اسماعيل عليه السلام ان طهر بيتيا چې تاسو دوه زماده کور پاک کړئ نو د سنې پاک کړئ یو لمو چې مطلب د ظاهري صفایي ولا وکړي پاکه کوي صفای ساتل دیو د مسجد حرام چې الحمدلله پاک بالکل پروتي صفا پروتي صفایي کوي او بل د باطنی ګندګونه او ساتي د شرک نه د کفر نه بوتان دي لري کوي مطلب دا مفتی شفیع مولا ذکر کړی دي چې څنګه اجر پدې کې دي چې انسان د کعبه شریف صفایي کوي اجر پدې کې دي وې د قشن د هر جمعه حکم دادي چې کوم انسان د جمعه صفایي کوي د جمعه خیال ساتي الله تعالی په دومره اجر ورکوي لکه د کعبه شریف صفایي شي ځکه د جمعهونو چې نه دا د کعبه شریفي یو قسم زمين چې د جان د نیټورک د بچی دي نو چې څوک د دې خیال ساتي نو الله تعالی په دومره اجر ورکوي لکه د کعبه شریف صفایي شي نه مسلمانانو هغه خو نشو کې صفایي نشو کوي الله تعالی دا مقرره کړی ده نو د جمعه کې صفایي کوي د جمعه خیال ساتي تعاون کوي کوي سوچ ولې یو کوي فکر ولې یو کوي مثلا اصل خبر بکراله مونږ دا خبر کړی و چې مثلا په مسجد کې چې نو ټایم دا غي تنظیم کو الله تعالی دا غي لپاره یو څلور سرونی نه دوی برابر کړی اوس دا څه یو کس دوه چې فکر کړی دی الله تعالی برابر کړی اوس زموږ چې ناس هم خلک ګزار چې هر یو انسان دې سوچ راځي او قصد کومه او دې څه قصد کوم لکه څنګه چې خپل کور لمن دوم دا دنه ورسېو او د اخرت ذخیره نه او هر انسان من دوی یو خپل رشتہ دار ته وي نو تاسو ولې نشئ برابر ولکه دې تاسو فکر نشته موږ مې د فکر وکړه خو دا وګورئ دا په تنظیم وکړئ دا کې تاسو جوړئ اسی د مسجد ته خیال کوئ صفایي کوئ خیال کوئ بدن ته خیال کوئ بلد ته خیال کوئ الله باندې ورکړي لہذا کله تاسو کوئ او واجب درکړي وعهدنا الى ابراهيم واسماعيل ان طهر بيتيا للطائفين توقعون دپارا والعاكفين او اعتكاف ولو دپارا والركع السجود او څوک چې رکوع کوي سجده کوي امام مالک رحمه الله فرمایي ویل د الله تعالی طواف مخ کې ذکر کو ویل دنه دا خبر معلومیږي چې په مسجد حرام کې موږ کول افضل ډیر نه دي طواف کول ډیر افضل دي زموږ خلک اکثر راشي مسجد حرام ته عمره یا حج ده نو بس بین خپل کار ته کوي خلک دا نه په وخت کې تکول شي طواف ان تکي نشته ده نو خیر ده نه پلم کوي او طواف ډیر زیات کوي د هر منځنه بعد طواف دی او طواف څنګه مو چې کوو ته ویل کیږي په یو وخت انسان چې مو چې کوي ولې به یو طواف شو اسینه چې لکه مثلا د چکرې ولې چې دوه طواف مو وکړه او درې چکرې چې درې طواف مو وکړه څه نه کوي بلکې و چکرې چې ولې به یو طواف شو الله تعالی دې څنګه بار هغه دیدار ورسي وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ او هر کلا څنګه وګرځو بیت الله شریف مثابة للناس دا جمع کېدو زه د خلقو د پاره او امن او د امن زه
واتخذوا أول سيد من مقام إبراهيم مصلى زيد منزا وعهدنا أمن وعدا قصدوا إلى إبراهيم عليه السلام وإسماعيل عليه السلام أن طهر بيتي شفاكي كورزما للطائبين لقد توقعونكو والعاكفين والاعتكاف على القرى والركع السجود والركوع ولا وصيدي ولا القرى. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، الصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين.